هلکه تاسو دا اواز ونه لرئ چې دلته یو ټیکهدار مړ شو چې د پوجیانو دا ټولې ټیکې وې ورسره چې کروڑونه روپۍ وې ورسره پته نه لګي چې چا مړ کړ او که پخپله مړ شو دا تمام جایداد او روپۍ دا پلازې او دغه ته پاتې شو ګاډي محترمو څه به کوي اوس تاسو نه تپوس کوم رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه له یو غل راغی د هغه نه خلک ډېر په عذاب وو اوس خو الله دې معافي وکړي غله داسې شو زموږ د امت محمدیه چې جوماتونه یې پرې نه ښودل تاسو ته پته ده اواز رانغی زه بیعت کوم غلو څوک لکه تاسو چې ودې بیا بندوم څوک راغی رشید احمد گنگوهی غل راغی وی حضرت بیعت کوم او هغه مریدانو چې ولیدو ورته پته وه چې حضرت د ده نه خو ټول په عذاب دي چې جومات ته خلک راشي نو د بیا بار صفایي کړي ټولې چپړې بوجۍ کې اچولي ټولې چپړې بوجۍ کې اچولي نو دې اوس بیعت کوي څه که زموږ خانقاه غرقوي رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه ورته بیعت وکړ زه ویم زمونږ زندگی په غلا غلطۍ کې تېره شوه محترمو تاسو ته پته د غلا مقصد خو دا نه چې سړی د چپړې او نورې غلاګانې کوي د ځان سره غلاګانې کوم د ځان نه غلاګانې کوم ځان سره مونږ ویل چې دوکه کوم د ځان سره دوکه د ګورې ځان دې دوکه کوم دا ظاهري سترګې دې پټې شوې او حقیقي سترګې دې هلکه تاسو دا اواز ونه لرئ چې دلته یو ټیکهدار مړ شو چې د پوجیانو دا ټولې ټیکې وې ورسره چې کروڑونه روپۍ وې ورسره پته نه لګي چې چا مړ کړ او که پخپله مړ شو دا تمام جایداد او روپۍ دا پلازې او دغه ته پاتې شو ګاډي محترمو څه به کوي اوس تاسو نه تپوس کوم چې سترګې پټې شوې تاسو به پیژنئ زما خیال چې اعلان هم شو په فیسبوک باندې م راغلی اسماعیل نامه یې وه د دنیا جایداد او مال ترې نه پاتې شه محترمو که هر څومره زندګي دې شوه که زندگی دی د نوح علیه السلام عمرولې نشوه او مال د سره د قارون عمرولې رانغې خو بیا به هم د دې فاني دنیا نه د تګ دی ګورئ ښه روانګي ده محترمو روانګي ده تا چېرته ته چې هلکه چېرته چکر له ځې محترمو مخکې نه ورته پلین نه جوړی زه اکثر دا جمله وایم زموږ د ټولو روانګي ده ټول روان یو ټول خو چاته پته نه لګېږي ځکه الله تاریخ پټ کړی دی الله تاریخ پټ کړی دی بس په امید باندې لګیا یو په امید دنیا خورمنو نور قسم دی که د یو سیکنډ چا سره دغی تبلیغیان حضرات وایي که نه وایي د ټماټر ګرنټي شته خو د انسان نشته ډېره عجیبه جمله ده ګورئ ټماټر خو زموږ یقین دی چې ګنټې پورې دی خو لیکن د دې انسان څوک ګرنټي نشي ورکولی چې دی به ګنټې پورې باقي پاتې شي که نه تا سره به خبرې کوي یو اعلان به په جومات کې اورې داسې نه ده محترمو وایي حضرت توبه مې ویسته بیعت یې وکړه چپړې به بیا نه پټېدې خو یو کار وشو توجه شته چپړې به نه پټېدې خو ګډوډېدې به یو چپړه به یو ځای سلیمانه یو چپړه به یو ځای پرته وه بله به بل ځای پرته وه یو به یو ځای سبحان الله ډېر په وخت رالی سبحان الله ووایه یو چپړه به یو ځای پرته وه بله به بل ځای پرته وه حضرت خلکو وی دا غل چې دی یعنی چې غلا خو نه کوي خو دغه مسله ده پکې رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه رونیو ریوسته هلکه داسې کې وایي حضرت یم خو غل تا ته پته ده او ستا په لاس مې بیعت کړی دی دا عادت د غلا چې کوم دی دا راکې شته نو چې چپړه یو راوالم نو راته رایاد شي چې به خو توبه ایستې ده چې چپړه راوالم نو رایاد شي نو ورشي بس چې چپړه مې کوم دی کېښوده نو په دې چلجي یعنی چې ما سره به لږه ګزاره کې نو زه تاسو سره ډېره ګزاره کوم زه تاسو سره ډېر هلکه حضرت ما سره به ګزاره کې زه چې کله بار ورسېږم نو رایاد شي چې ما خو توبه هم ایستې ده ما ځکه تمام زندگی مې په غلا غلطۍ کې تېره شوه ټوله نوجواني مې په غلطۍ او په غلا کې تېره شوه نو حضرت په بدلېدو کې به ټایم لګېږي رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه ورته یو جمله وفرمایله توجه شته ستاسو د توجه دروازې کولو غواړم که بندې شوې بیا زه بندومه وایي حضرت قسم دې ټایم به لګېږي د عادت راکې د زمانې نه دې ځکه ټوله زندګي او نوجواني مې په غلا کې تېره شوه رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه ورته وایي تا له ټایم پکار دی او که چېرته دې ټایم کې مرګ راغی نو بیا به څه کوو
دې ټیم کې ته وایې ما له ټیم زه خو به ټیم درکم که زما رب د له ټیم نه درکوي نو بیا به څه کوې تاسو ته زه خو توبه مې دې ته ایثاره کړې ده که عمره مې وکړه جي نو توبه به وباسم جي یاره جي که عمرې او حج له لاړم که نه جي یاره جي دا ږیره به پرېږدم بیا نو زه وایم چې هغې ته دې پرېږدي محترم وکړ هغې ته دې یاره که پلان کې کار مې وشو یاره جي توبه وباسم مستقل محترمو دغې ته به یا پاتې کېږي یا نه او د مرګ ټاپه او درس دله راغې قسم دې لا یستقدمون شیئا ولا یستاخرون الله وی د یو سکند ته به آواز وکړي چې ربه یو منټ خو راله راکه زما رب به آواز وکړي یو منټ نه یو خدایه لږ غوندې وخت خو راکه چې وصیت وکړم دا مال ما پسې خیرات کې خدایه لږ غوندې وخت خو راکه چې آواز وکړم چې زما رب وی لا یستقدمون شیئا ولا یستاخرون یو سکند تاسو بس کم وخت چې مې دنیا کې درکړو ډېره زندګي مې درکړې وه غټ مهلت مې درکړو غټه موقع مې درکړې وه چانس ته نه لاړه تاسو ته وایم ګولډن چانس دی په دنیا کې چانس مې د دنیا کې د نوجوانۍ د زندګۍ چانس مې درکړو بس زندګي دې ختمه شوه چانس بند شو پیکج بند شو طالب به در باندې ولګېږي او روح به دې د بدن نه وځي محترمو دې ته چېرته فکر دې کړی دی محترم دې ته دې تصور کړی دی सलाम